بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. ډېره زیاته د خوشحالۍ موقع ده زمونږ هغه طلبه کرام چې هغه د اته نهو کالو نه په انتظار کې وو چې ورځ به راشي او زمونږ اساتذې کرام هغه به زمونږ په سرونو باندې دستارې فضیلت کړي. الحمدلله هغه ورځ راورسېده او بیا زمونږ د مدرسې په لحاظ سره د 25 کالو نه وروستو دا اولنی کال دی چې په دې باندې د دوره حدیث آغاز شو او د هغې طلبه کرام نه ستاسو په مخ کې فارغېږي. دې حوالې سره خو یقینا چې دا ډېره د خوشحالۍ موقع ده، لیکن بل طرف ته دا ورځ دا موقع د ډېرو خوشحالو که هغه جامې نه د دغه رنګې د یو لوی غم او درد جامې هم ده. وی باز مې د زړه په غوښو لوی کو چې پیداون شو اوس د بل غېږې نه ځي نه. اته نهو کالونه او طلبه کرام چې زموږ سره یو خاص عقیدت، مینه او محبت او انس پاتې شوي وو، زموږ د هغې سره دغه محبت او عقیدت و. او بیا یقینا چې په ډېرو قربانو باندې دغه جماعت تیار شو. نن به هغه جماعت زمونږ نه رخصتېږي. الله دې شانه د هغې عمرونو کې برکت وغورځوي او الله دې روان مناظر ټول هغې ته اسان کړي او د کوم غرض او مقصد دپاره چې هغې دا خپله تعلیمي دورانیه دې حد ته راورسوله هغه مقصد کې دې الله پاک هغې کامیاب او کامران کړي. عزتمندو، موضوع خو دا ده چې دغه طلبه کرامو داسې نصایح وشي. دا عظیم او وسیع موضوع ده، په دې لږ او مختصر وخت کې په هغې باندې کافي خبره خو نه کېږي. البته د خپلو مشرانو نه چې څنګه خبرې اورېدلې دي هغه یو څو خبرې تاسو ته پېښ کوم. د ټولو نه اولنۍ خبره هو هغه اخلاص دی چې زموږ او ستاسو هر عمل د الله د رضا په جذبې سره وي. امام بخاری صاحب د ټولو نه اولنی حدیث هم هغه دغه باب متعلق راوړی دی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. انسان ته به د هغه د نیت مطابق الله شانه د هغه سره فیصله کوي چې زموږ او ستاسو نیتونه خالصي. بیا خاص طور د ملا او د طالب نیت دا خو انتهایي ضروري دی چې د الله رضا پکې وي، کنه نو بیا هغه خبره ده نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ سارے سنم. دنیا کې هم ملا او طالب سره د دنیا په ګډون باندې نه پوهېږي، د هغه له دغه طریقه او چل نه ورځي. نو په دنیا کې هم دغسې او آخرت کې هم هیڅ نه وي. یقینا چې دا ډېر لوی نقصان او تاوان دی. ته الله نه به غواړو چې الله موږ او تاسو اخلاص نصیب کړي. دا اخلاص وری د هدایت ډېوې دي، چراغان دي. الله دې په زړه باندې ډېرې لوی لوی فتنې دفع کوي. چې زموږ او ستاسو عمل کې اخلاص وي، د الله رضا زموږ او ستاسو دغه جذبه او د الله د رضا په جذبې سره موږ او تاسو په دغه میدان کې عمل کوو. او زما عزتمندو، نن موږ دا خبره کوو چې دا فارغ التحصیل د دې غرض او مقصد دا نه دی چې موږ او تاسو د تعلیم او د تربیت ته فارغ شو. که چې دغه خبره نو بیا موږ هېڅ هم نه دي زده کړي، بیا خو اثرینه او دوباره هر څه زده کول غواړي. بلکې د دې غرض او مقصد دا دی چې په موږ کې د علومو د حاصلولو استعداد پیدا شو، د کتاب نه اخذ او د هغې نه استفاده کول، د هغې استعداد موږ او تاسو کې پیدا شو. اوس به مخې ته موږ د دغه علوم ذخیره ډېره مختلفو شکلونو کې موجود ده، کتابونو کې د هغې نه به موږ اخذ کوو او د هغې نه به استفاده کوو او دغه اخذ استفاده هغه به یو پوره امت ته پیش کوو. نو به هر حال زما عزتمندو د قربانۍ جذبه زموږ ستاسو په زړونو کې
ځکه د قربانۍ جذبه د هغه جذبه ده د هغه قوت او طاقت دی که دغه قوت او طاقت په افرادو کې و هغه ثریا ته رسوي او که چېرې دغه جذبه او دغه قوت او طاقت په یو اداره او جماعت کې و نو هغه ټوله دنیا هغه خپل مخ کې ټیټولی شي او ټوله دنیا د هغې په بالادستۍ باندې اقرار کولی شي نو د دې وجې نه د قربانۍ جذبه زموږ او ستاسو په زړونو کې زموږ محترم صاحب رحمت الله علیه الله دې قبر ضرور ډک کړي هغه به داسې مقبره روایت کرامو ته دا فرمایل وی دا نه چې کوم دستار موږ او ستاسو په سر باندې ږدو نو دا دستار فضیلت نه دی بلکې دا منجیل دی کلو کې اکثر خلک ځنګل نه بیډي راوړي د لرګو د وښو ګټې وغیره نور څه راوړي هغې د هغې لپاره منجیل تړي نو دا موږ ستاسو په سرونو باندې یو منجیل ږدو د امت پوره امت ذمواري هغه ستاسو په سر باندې ږدو ځکه تاسو به د ټول امت هغې لپاره به تاسو رهنما مقتدا او پیشوا جوړېږئ پوره امت ته به تاسو خیر رسوئ هغه عظیم پیټي لپاره موږ ستاسو په سر باندې منجیل ږدو الله دې موږ او تاسو ته په ټول کې استعداد او صلاحیت پیدا کړي چې پوره امت سنبال کړو نو به هر حال د پوره امت هغه پیټي زموږ او ستاسو په سرونو باندې به ننکېښولی شي او په پوره اخلاص سره موږ او تاسو په دغه میدان کې کار وکړو او د خپل کردار خاص خیال ساتو ځکه دا منصب او دا مسلک داسې دی چې دا معمولي دا هم نه برداشت کوي څه وجه خو وه چې امام بخاري صاحب خپله د رکوع ډکه تیلی سمندر ته غورځوله دا ولې واقعه اوږده ده د هغې بیان نشم کولی طلبه کرام علما کرام او عام رونو به هم دا خبر اورېدلي واقع به اورېدلي چې امام بخاري صاحب د پیسو ډکه تیلی هغه سمندر ته صرف د دې وجې نه وغورځوله چې چېرته په تاریخ کې دا خبره ولېږلی شي چې په امام بخاري صاحب باندې د غلا الزام لګېدلی و نو به هر حال معاشره کې صحیح کردار ادا